باشه اون مربوط به ما نمیشه. اون طرف هنوزم آمریکایی ها هستن، گاهی وقت اسلحه هم تیار مماشا کرده به افراد گرفته، شاید که حادثه شده باشه، ربط به ما نداره. یک سوال بکنید دوست. یک سوال. Assalamu alaikum, Mujazib. Esmimam Matthew Akins as New York Times. I have a question about some of the reports that we're seeing, especially from outside the country, that female office workers and women who work for government ministries are not being allowed to go into their offices, whereas men are being allowed. So I want to know, are these reports true? Is there any separate conditions or plan for women to return to government? Thank you. ترجمه پښتنه د وزارتونو د مامورین ورغلي دي لاسپیکر دي چا ښه هلته زنانه مامورین نه دي پرېښودل سوي، هغوی منع سوي دي چې هلته داخل سي. نو آیا د دپاره کوم شرایط وضع سوي دي او کوم ما مخکې وویلې سیاسي موضوع دا نه ده چې هلته څوک نه پرېښودل کېږي. تر اوسه پورې ټولې وزارتخانې زموږ د خاصو ځواکونو تر تعقیب به ساتنې لاندې دي، ځکه ویره دا ده وزارتخانو کې بیت المال د شی ضایع نه سي. نو هلته چون مسله کسان ولاړ دي، موږ ویره لرو چې موږ خویندې چې هلته ځي له کوم تشویش سره مخ نه سي. د اوس دپاره هغوی ته ویل شوي چې تاسې رخصتي وکړئ، بېرته به په عادي حالاتو کې چې نظم برابر شي او د ښځو دپاره ځانګړي اصول منځته راسي، بیا که تاسې مراجعه کول هغه وخت به اعلان کېږي. دا ترجمه جی یہ ذبیح اللہ مجاہد سے دوبارہ خواتین کے حوالے سے سوال کیا گیا. ذبیح اللہ مجاہد صاحب دوبارہ یقین دہانی کروائے کہ جو اطلاعات ہے کہ کچھ وزارتوں میں یا سرکاری محکموں میں خواتین کا داخلہ ممنوع کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا ان کی حفاظت کے لیے، خواتین کی حفاظت اور سیکیورٹی کے پیش نظر ایسا وقتی طور پر کیا گیا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس سیکیورٹی فورسز کی کمی ہے، ادارے ابھی فعال نہیں ہے. جب تمام سرکاری ادارے فعال ہو جائیں گے تو خواتین معمول کے مطابق اپنی ذمہ داریاں یا جو سرکاری امور کے ذمہ داریاں ہے یا ان کی کوئی اور ضرورتیں ہیں ان اداروں میں، تو وہ بہت بآسانی آنا جانا ان کا لگا رہے گا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کا ہمیں تھوڑا سا وقت ہمیں چاہیے تاکہ ہم خواتین کی حفاظت کو پہلے یقینی بنائیں، تو اس کے بعد خواتین پر ہماری طرف سے کہیں آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ بار بار ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہے خواتین کی آزادی اور ان کی نقل و حرکت کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اسپیشلی مغربی دنیا کی طرف سے، انہیں وہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے تشویش کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو خواتین کو مکمل آزادی ہوگی شرعی اصولوں کے مطابق، نہ تو ان کی نوکری پہ کوئی پابندی ہے، نہ ان کے جو ہے جو عام زندگی میں ان کا جو ایک حصہ ہے اس کو کسی حد تک کسی طور پر بھی وہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اعلامیه خبرې کړې دي، بیانونه مو خپاره کړي چې باید رسنۍ او د رسنیو کارکوونکي مطمئن اوسېږي له هېواده ونوځي، هڅه ونه کړي. تاسې ممکن رسنۍ هغه د کېدای شي نه وي راغلې دلته، تاسې ته انشاءالله کوم مشکل نه وي پېښ. نور دلته چې رسنۍ فعال دي هغه هم باید چېرې لاړ نه سي. او دومره موضوع چې تاسې مطرح کړي د بیرغ دا د راتلونکي نظام موضوع ده، هغه به بیا په دې باندې تصمیم نیسي چې قوانین څرنګه کېږي، پارلمان څرنګه کېږي، یا د آینده نظام بڼه او نوعیت دا به څرنګه وي. موږ باید انتظار وکړو چې آئندہ نظام جوڑ سی. جی ذبیح اللہ مجاہد صاحب بین الاقوامی میڈیا کو یقین دلا رہے کہ میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ صرف لوکل میڈیا آزاد ہے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور ایسے اداروں کو، نشریاتی اداروں کو، انہیں کسی تشویش کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے صحافیوں کو مخاطب کیا کہ آپ کے آنے جانے میں یا انٹریکشن میں کوئی آپ کو شاید پریشانی نہیں ہوئی ہوگی. تو انہوں نے بار بار انٹرنیشنل میڈیا کو اور مقامی میڈیا کو یہ باور کروایا ہے کہ طالبان میڈیا کو سہولتیں دیں گے، ان پہ کوئی پابندیاں نہیں ہے، آنے جانے پہ بھی ان کا کوئی قدغن نہیں ہے. رسنیو نه غواړو چې هلته ځي ډېر په احتیاط لاړ شي، له لرې نه خپل کار تکمیل کړي، نږدې لاړ نه شي. او کله کله داسې راپورونه هم خپرېږي چې بلې بعضې هغه کړۍ چې شر غوښتونکي دي غواړي امنیتي حالت مختل کړي، د کومې حملې قصد ونه کړي. نو موږ هڅه کوو چې مسؤلیت وي او په ازدحام کې خلکو ته زیان ونه وړي، خصوصا رسنیو ته. نو خواهش مو دا ده چې هغه ته ډېر نږدې ولاړ نه سي، ځکه امنیتي کسان مجبوره کېږي کله کله ځینې اقدامات وکړي چې خدای نخواسته چاته ضرر ونه رسېږي.
یہ وہی اسی تسلسل میں بات کر رہے ذبیح اللہ مجاہد اور میڈیا سے اپیل کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا سے کہ وہ ہجوم کے علاقوں میں نہ جائے, خصوصی طور پر حامد کرزئی ایئرپورٹ پہ اپنے آمد و رفت کو کہہ رہے کہ محفوظ اور محدود کرے, کیونکہ بعض اوقات سیکیورٹی فورسز کو پھر مجبوراً کچھ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں, اور وہ اپیل کر رہے ہیں کہ میڈیا کے نمائندے شرپسندوں کے علاقار نہ بنے, اور مثبت رپورٹنگ کے حوالے سے ان کی ایک سوچ ہے کہ جو ہم صلح اور امن کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, میڈیا اس میں ہمارا ساتھ دے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ شرپسند عناصر میڈیا کو شاید استعمال کرنے کی کوشش کریں گے, لہٰذا میڈیا محتاط اور جو ایتھکس کے مطابق رپورٹنگ کرے. هنرمندای موسیقی فیلمسازای سینمای افغانستان و فرنگی‌ها اینا اجازه فعالیت داره یا در حکومت آینده در افغانستان جای داره یا از افغانستان باید مهاجر شود؟ دیگه سوال ندارم. تشکر. سلامت باشین. باید بگویم که نظام آینده که به اساس احکام شرعی قوانین ما تصویب خواهد شد. به کدام فعالیتی که در شریعت اسلامی اجازه باشه ما کدام مشکلی نداریم, به شما اطمینان میتیم, و اگر کدام چیزی در شریعت نخواست یا در قانون شریعت برایشان مشکل بود باز امید میره که شما و همه هنرمندان وطن ما در کسب و کار خود یا در پیشه خود تجدید نظر بکنند. خود چون مسلمان هستیم به خاطر احکام اسلامی و به خاطر نظام اسلامی بسیار قربانی دادیم. 40 سال کشور از جنگ تیر شد. بهتر است که همه ما شما طبق احکام شریعت اسلامی زندگی بکنیم. شما بفرمایید. ذبیح اللہ مجاہد صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغان سرزمین نے جنگیں بہت دیکھ لی, اب ہم امن چاہتے ہیں اور شرعی قوانین کے مطابق جو بھی انسانی آزادیاں حاصل ہے وہ شہریوں کو ضرور ملیں گی. که ما نمیخوایم علیه هیچ کشورم موقف گیری بکنیم. به شمول هندوستان همه کشورهای دنیا ما میخوایم با آنها روابط خوب داشته باشیم, چون افغانستان نوع از جنگ بیرون میشه, نمیخواد با هیچ کسی هم با هیچ کشوری هم در جبهه قرار بگیره. از آنها هم خواهش میکنیم که علیه ما موقف گیری نکنند. مسائل اگر دارن, تشویش اگر دارن, از طریق دیپلماتیک با ما شریک بسازن. مسائل حل میشه. هر بلندی و هر پستی از خود راه حل داره. تشویش باید نداشته باشن. بنابراین با ما تماس دیپلماتیک نارمل داشته باشن. ما طرفدار روابط حسنه هستیم. شما جی پی ٹی وی کے رپورٹر فہد جاوید صاحب کے سوال کے جواب میں ذبیح اللہ مجاہد نے یقین دلایا کہ جو بھی سفارتی سطح پہ اور شرعی سطح پہ جو بھی شکایات ہوں گی میڈیا کے حوالے سے, سول سوسائٹی کے حوالے سے, اگر ایسی کوئی بات ہو تو سب کو انٹرٹین کیا جائے گا. کسی تشویش کی بات نہیں ہے. اور اس سے پہلے وہ بتا رہے تھے کہ نئی حکومت کی تشکیل کے جو کام ہے وہ آخری مراحل پہ ہے, اس وقت اس پہ مزید وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. انہوں نے کہا کہ عنقریب اس حوالے سے تفصیلی بیان جو ہے ہم جاری کریں گے, لہٰذا اس وقت کا انتظار کیا جائے کیونکہ قائدین اس وقت مشاورتی عمل میں مصروف ہیں. اولنور هیوادون نه هم دا غواړو چې اجازه ورنه کې چې څوک د دوی له هیوادونو نه زموږ هیواد ته زیان پېږي. دا به متقابل اړیکې وي او یو له بل نه به هم تمه وي. په دې مورد موقف اصولی ده. شما به نام خدای بخشنده و مهربان. براتعلی بهکام هستم, خبرنگار خبرگزاری افغان نیوز. مجاهد صاحب, در 20 سال گذشته دولت افغانستان همیشه وابسته به کمک‌های کشورهای خارجی بود و یک بخش بودجه بزرگ دولت از طرف کمک‌های خارجی تامین می‌شد. حالا که شما دوباره دولت روی کار شود, آیا به کشورهای خارجی و به کمک‌های جامعه جهانی وابستگی خواهید داشت یا خیر, بلکه افغانستان خود کفا خواهیم داشت؟ تشکر. در این مورد باید بگیم که کمک‌های خارجی دو نوع می باشه. یکی کمک‌های بلاعوض و بشردوستانه است. ما از او کمک‌های جهانی استقبال می‌کنیم که بلاعوض باشه و بشردوستانه باشه, چون همه کشورهای دنیا با هم احتیاج هستند, نیازمندی دارند. نمیتونه هیچ کشوری هم به خودی و خودکفایی کامل برسه. هر کشور با دیگر نیازی داره. از اون لحاظ ما تمامی همکاری‌های بین‌المللی را که بلاعوض باشه و خاطر مسائل بشری باشه میپذیریم, استقبال می‌کنیم. و یکی کمک‌های مشروط است. اگر کدام کشوری بخواهد توسط کمک خود افغانستان را زیر سیاست‌های خود در بیاره یا
استقلال ما را خدشه‌دار بسازه یا به هویت ما ضرر برسه، او قسم ما از دنیا هم نمیخوایم و نمیپذیریم و هویت خود را به هر قیمتی که باشه محافظت میکنیم. از همه تشکر. حال سوالات زیاد بہت مفصل انداز میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم جو پڑوسی ممالک ہے یا جو افغان طالبان کے ساتھ جو اس وقت جو ممالک رابطے میں ہے ان سب کا مشکور ہے. تو وہ کہہ رہے کہ تمام جو ممالک ہے پڑوسی ان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق برقرار رکھنے میں اور بنانے کے لیے طالبان قیادت کوشاں ہیں. اور انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے ایک دفعہ پھر یقین دہانی کروائی ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام انسانی اور بشری حقوق کو یقینی بنایا جائے گا. بار بار کچھ باتیں بنیادی جو طالبان کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات اور شکوک و شبہات ہے اس کے جوابات دے رہے ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب. و مسائل شخصی اونا پاسخ بده و بارها در حوزه های شهری مراجعه کردن. گفته شده که حال یک چیزی که رفت دیگه به دست نمیآید و حتی بعض موترها به ولایت‌های انتقال یافته. و یک سوال دیگه دارم اگر اجازه باشه که ما در یک نیروهای شما در وارد فرقه 111 شدن، تمام مهمات و سلاح‌هایی که بوده خارج شد. شما از این موضوع خبر دارید؟ اول خب برادرم اگر روز اول و دوم بعضی از اقدامات صورت گرفت ما او را کنترل کردیم. از اون بعد تمام حوزه ها پر از پلیس ما شدن، نیروهای مسئول در جا رسیدن. زیان در اینجا بود که ما وارد کابل شدیم، نیروی کامل در نواحی کابل نداشتیم، از ولایات آمدن وقت گرفت. اینجا بعضی از افراد غیر مسئول یا افرادی که میخواستن آشوب بکنن آنها فرصت یافته بودن. ما جلوگیری کردیم تمام مسائل و این چیزی که گم شده اینا ما قید میکنیم همراه خود. همون کسایی که هر چیزی خود از دست داده قید کنن در حوزه نزدیک. ما در دریافت آن کوشش میکنیم، مسئولین استخبارات ما تلاش میکنه هیچ چیزی کسی گم نمیشه ان شاء الله. ما را اطمینان میدیم. و دیگر گفتیم که در کدام جای فرقه اسلحه برده شده کدام جای دیگه برده نمیشه. اگر مجاهدین ما باشد در روز دوم و سوم به دست آمده باشه از یک جای شاید به دیگر جای انتقال داشته باشه به خاطر مسئولیت ولی گم نمیشه، از کشور بیرون نمیشه. ما دین روز یک اعلامیه داشتیم که از کشور 1 کیلو آهن هم کسی بیرون کردن نمیتونه، هیچ اسلحه بیرون شدن نمیتونه و تمام چیزی ممنوع است و ما برای تمام سرحدات کشور کنترل داریم انشاءاللہ. شما بفرمایید. ذبیح اللہ مجاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں حالات مکمل کنٹرول میں ہیں اور افغان آئین کے حوالے سے فیصلہ بھی عنقریب کیا جائے گا. اور انہوں نے افغان جھنڈے کے حوالے سے، پرچم کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ان خبروں کی بھی تردید کی ہے کہ امریکی CIA کے ڈائریکٹر نے ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات نہیں کی ہے. انہوں نے اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا کہ ایسی خبریں غلط ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ تمام جو مسائل ہے اس وقت جو ہمارے سامنے ہے ان کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں. ترکی ځواکونه موږ په افغانستان کې نه منو، ضرورت هم نه ورته وینو. دا د کابل میدان هوایي ستونزه ده، دا حل کېږي کله چې امریکایان له دې چې لاړ شي. موږ په خپل امنیت نیسو، امنیت په سلو کې ډاډمن وي، ستونزه نه لرو انشاءالله. We want good relations with Turkey, Turkish government and the Muslim people of this nation. As for Turkish forces stationed in Afghanistan, we are not in need of them in our country, and once the evacuation is completed, we will secure the airport by ourselves. ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ حالیہ کچھ دنوں میں پورے ملک میں کہیں بھی تشدد یا قتل کا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا.